بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. دا وخت موجود یم ټکر کلي کې. زما په شا چې تاسو کوم د اجرې دغه کمره ګورئ یا دغه برنډه ګورئ، د دې اهمیت څه دی او د دې تاریخ څه دی. دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. شاهجي تاسو ته هرکلی چې ټکر ته راغلي او زمونږ ډېر محترم مشر او زمونږ ریجنل ډایرکټر د پښتون ډیجیټل کاشف الدین سید صاحب غیر راغلي دي، نو هغوی ته هرکلی وایم او زما نه ځان ورک دی. مهرباني. نو بیا راشئ او دا ما لپاره اعزاز خبره ده. بهرحال موږ چې کومه حجره کې ولاړ وو دا ډېره تاریخي حجره ده. د پښتنو خو هره حجره تاریخي، خو دا ځینې داسې وي چې په هغې کې داسې واقعات شوي یا داسې شخصیات هغې ته تللي راغلي چې د هغې خپل یو تناظر وي. دا وروسته تاسو د کوټې ذکر وکړو، دا ډېره تاریخي کوټه ده. په ټکر چې جنګ شوی نو د هغې غمرازۍ له 2 کاله پس ګاندهجي او اندرا ګاندي وړه وه، ابوالکلام آزاد صاحب او داسې شخصیات راغلي وو د باچا خان سره یو ځای دلته یې دمه کړې وه. او مشران وایي چې د ګاندهجي سره چیلۍ هم وه، صحیح، هغوی به ځان سره ګرځوله. نو دلته دغه شخصیات راغلي کال 1929 کې، یعنې خواوشا څه کم 100 کاله وړاندې. ټیک ده. بیا باچا خان خو ډېر تلې راغلی دی او مطلب چې دلته یې دمې کړي دي، شپې کړي دي. 1902 کې دغلته اخوا د دلبر خان ټکر بابا حجره ده، هلته هغه د ټکر مطلب چې د ژوند هغه اخیری جلسه، ډېره لویه جلسه چې تاریخي په دې وه چې هلته زنانو ته ځان له خطاب کړی. خواوشا 2000 د دې علاقې زنانه راټولې شوې. نو دا د سالار شمروز خان بابا حجره ده. سالار شمروز خان بابا د فیروز خان ایډوکیټ والد صاحب و، زمونږ د دې کلي یو ډېر دروند مشر و. هغه سړی دی چې کله د 28 مۍ 1913 د ټکر جنګ وشو نو د هغې نه پس چې فرنګي سرکار دلته کومو مشرانو له سزا ورکول او قیدولې، نو دی پکې ړومبی کس و چې دی ګرفتار کړ او هریپور جیل او بیا د مچ جیل ته یې لیږلی و. سالار شمروز خان بابا ډېر ښکلی سړی و، دروند مزیدار دنګ، خو چې کله راغی دلې د چوني اوبه ورکړی نو بیا د ټیبي مرض لګېدلی و. نو هغه مشران به وایي چې هغه نه بیا نری ډېر کمزوری کړی و او دونه یې والی و چې لکه 2 ځله یې هغه له لاس مات کړی و، لکه دونه دغه دا د هغوی حجره ده. نو بیا دلته لکه مطلب چې موږ ګورو چې ولی خان غوندې خلک او حسن جان مولوي صاحب ډېر لوی سړی دی، خدای دې وبخي، هغې راغلي وو دلته مخامخ بیټک ته زما د طرف دلته یې شپه هم کړې وه، مولانا حسن جان شهید که نه. او نور خو دلته ډېر بلحاله خلک راغلي، خو دا لکه په تاریخي توګه د ټکر که مونږ وایو دا هغه ړومبۍ حجره وه او دلته د معصوم خان بابا د دلبر خان ټکر دی اخوا ده، چې دا 2 هغه ړومبۍ حجرې وې چې دا په ټارګېټ وې چې دا به سوځوو، نو دې ته یې اور واچو، دا وسوځېده. بیا دلته مخامخ دا چې کوم کورونه وو او دې سره زموږ جومات و، کورونه یې وسوځول، جومات شهید شو. نو د هر ځای خپل یو تاریخ وي. ټارګېټ کړی ولې و ټکر صاحب؟ نو دلته چې کوم هغوی ته ویره وه چې کوم د مالګه باندې ټکس لګېدلی و، بیا دلته خلکو پاڅونونه کول. نو د باچا خان چې په کومو کلو کې نږدې ملګري وو، تکړه او خدایي خدمتګار وو، نو هغه کلي دوی پرخه کړي وو چې دوی موږ ته ټینشن جوړولی شي. وړاندې د دوی بنګله ده د انګریزانو په فضل آباد کې، دوی به چکر وو، نو دوی ته پته وه چې دلته خلک شته دی. نو دا د سر خلک یې ګرفتارول چې دوی احتجاجونه شروع نه کړي. فرنګی اصل کې هغه به وایي چې زموږ رپورټ منفي لاړ نه شي، صحیح ده، سرکار ته. نو هغه به هر ځای کې کنټرول کول حالات او داسې خلک چې هغوی اواز پورته کو، نو دا به د مخې سره اواز به دباوه یو قسم لا. نو دا هغه خلک چې دوی خبره کوله، دوی نه خلک متاثر وو، د دې جلاله د دې لونخوړ دا ټول دا اوس په هغه وخت کې د دوی دونه تیز دغه د دې خدایي خدمتګار وو چې دلته به خبرو شو ماسخوتن به لونخوړ ته رسېدلی. اوس تاسو وایئ چې څنګه ګاډی نه ورسه نه، دا به دوی 2 میله چې کوم دی نو یو کسب و چې هغه ته به یې خبره پاس ورسوله، به ورسوله. نو دا ډېر ټیک ټاک د دوی سیسټم و. ټکر صاحب باچا خان دلته څو شپې کړی څه اندازه؟ باچا خان خو دلته ډېر زیات راغلی دی، دلته ورته خلکو ببوزي والی دي. زما خو نه دی یاد، خو بهرحال زما مشر ورور خدای دې وبخي هغه په سر لاس راښکلی و، دلته چیف صاحب دا زما ملګری دی، دوی به ورته ببوزي وایي. خو به راغی پروت په ملنګ سړی و، صحیح ده. نو دا په هغه حواله خو ډېره زیاته ده، خو لکه د دې حجرې اهمیت چې کوم دی نو دا د تقسیم هندوستان نه مخکې دا ډېر زیات یو لوی اهمیت و د دې او دې ته ډېر لوی خلک راغلي دي.
ډیره مهرباني ټکر صاحب یقینا چې په کوم حجره کې مونږ ولاړ یو ټکر کلی دی او دغه حجرې اهمیت چې کوم دی هغه تاسو ته زمونږ سینیر صحافي او تجزیه کار تاج ټکر صاحب مخې ته کېښودو دا و زمونږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې